السلام علیکم ناظرین، زم شیرین زاده او تاسو سره یو ور بیا د سواد نه نیغ په نیغه لګیم. نن چونکې هر طرف ته د اوورسیز پاکستانو د مسایلو خبرې اترې دي، که حکومتي چارواکي دي او که عام شهریان دي، او خو څومره چې خلک په دې پاکستان کې دی نو هغه خاص کر پښتنو چې کومه سیمه ده په هغې کې د اوورسیز پاکستانو په حوالې سره د هغو چې کوم مسایل هغو ته پیښ دي په هغې په حوالې سره خبرې اترې کېږي. نن په سوات کې د مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام په رهایشګاه کې یو آل پارټیز کانفرنس وشو چې په هغې کې تقریبا د سوات مختلف پارټیانو شرکت وکړو او هغو دا دغه وکړو چې یاره مطالبه وکړه د حکومت نه چې څونه اوورسیز پاکستاني په مشکلاتو کې دي، د هغو د مشکلاتو د حل لپاره د حکومتي چې کوم دی چارواکي کوټلي ګامونه والي او هغه د په دې حوالې سره تیزی ښکاره کړي. په دې کې چې INP او قومي وطن پارټي PPP او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نور هم داسې سرکرده خلکو پکې شرکت وکړو. هغو دا مطالبه وه چونکې په کومنګه سوچ وکړو نو په سوات کې او په ملکنډ ډیویژن کې ډېر خلک چې کم دی نو د هغه د سوات خلک په سعودي عرب کې او په مختلف خلیج ممالک کې مزدوري کوي، ژوند کوي هلته کې. نو دوی په دې خبره باندې ډېر زیات زور واچو چې یاره حکومت ته په دې حوالې سره اقدامات پورته کړي او د هغو دپاره جازونه، د هغو دپاره نارمل ریټونه، قرنطینه سنټر خپل ضلعو ته راوړو. څونه رهنماو هغو ټولو دا یوه حواله ورکړه چې یاره په دې په خبره زور واچو چې یاره حکومت ته په دې باندې عملي اقدامات وکړي او په دې د هغو په مسایلو په حل کولو باندې تیزي راوړي. د هغو خبرې اورو چې هغه څه وایي. نو زموږ سره تاسو اوسئ، د هغو خبرې اول اورو، بیا تاسو سره مخکې خبرې کوم. نن مونږ چې پاکستان مسلم لیگ زمونږ د صوبې صدر انجینیر امیر مقام صاحب چې هغه کرونا کې بیمار هم دی، د هغه دپاره د صحت او د نورو ټولو مشرانو دپاره دوا کوو. د هغه هدایت چې ماته میلاو شول چې یاره خصوصا اوورسیز پاکستانیان چې هغه ډېر مشکل او تکلیف کې دي او هغه کې پښتانه ډېر زیات دي، نو هغې په لحاظ باندې موږ آل پارټیز یو کانفرنس چې په دې کې ټولې پارټیانو شرکت وکړو. بلکې زه خو یم چې دا ټول پاکستان مسایلستان جوړ شوی دی، اوس هم که دا نورې مسلې یو طرف ته کړو او د دې اوورسیز پاکستان دا مسلې چې کومې دي دا د قوم ته مخامخ شي یا که حکومت پکې لږ انټرسټ واخلي نو ډېره زیاته مطلب دا دی چې په خلکو به تکلیف لږ کم شي. څوک شته نه چې چا ته ووایو او چا نه وغواړو. لکه مخکې موږ دا خبره کوله چې زموږ نماینده نشته، اوس خو وزیر اعلی زما خپل هلته کېناست دی. دا خلک هم زموږ د ټولو وروڼه دي، دی که حکومت کې دی خو موږ په حکومت کې خو سواتیان خو یو که نه، خو لکه نن مته چې هغو سره کم زیاتی کېږي هغه غریبانان چې مزدورۍ له تللي چې زه به خپلو بچو له سره وړم هلته کې مته چې نن به د هغو ته په لاک او په 1.5 لاک روپۍ ټکټ میلاوي. اول خو ټکټ شته نه، جاز نشته چې په څه کې به راځي، مړي پراته دي. حکومت سره هیڅ قسمه علی عمل نشته. په کار ده چې دې ورسیز پاکستانو هم دې پارټۍ له هم دې لیډر له ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړې وې. د د یو دپاره هغو خپل ټکټونه اخیستي وو، چوټیانې اخیستې راغلي وو، مالي امداد یې ورسره کړی دی. نن چې په هغو سخته ده نو په کار ده چې دا حکومت هم د هغو دپاره څه وکړي. دا د دې دپاره یو ښه سټپ و، لکه څنګه چې تاسو په خپل ځای باندې یو جدوجهد کړی دی. نو مونږ هره پارټۍ په خپل ځای باندې زموږ لیډرشپ د مرکز نه د صوبې نه هم دا اواز اوچت کړی دی. چونکې مونږ د سوات د حده پورې سیاست کوو نو نن په دې ځای کې د ټولو پارټو مشران غونډ شوي دي او همدغه یو مطالبه کوو چې را کم زموږ وروڼه چې کم اوورسیز پاکستان په څه مشکل کې دي نو حکومت ته فوري طور مطلب دی چې د هغو د راویستو بندوبست وکړي. خو اوورسیز پاکستانیان چې دي نو هغې الله دې پرې رحم وکړي، زموږ دعاګانې دي. خو چونکې دا سزا چې هغو ته میلاویږي که نه نو دا د هغو د خپل الله سره دا حکومت چې راوستی دی دا د اوورسیز لکه 90% خلک چې دی نو دا د PTI سپورټرانو او د هغې د دې PTI نه ډېره لویه تمه وه او PTI د هغو هغه اعتماد ته ډېر لوی ټیس ورساو. نو زما اوورسیز پاکستانو ته اپیل دی چې د خدای په خاطر کوي تاسو آینده دپاره هم څه فیصله چې کوئ نو په سوچ سمجھ باندې کوئ او دا په دې وخت کې چې تاسو له څوک لاس در نه کړي نو تاسو که نه سخت کله به در کوي. دا قرنطینه سنټر چې د بهر ځایګینو کې شته خو زمونږ سوات کې او دې نږدې علاقو کې نشته. نو که دا د دې سره ځایونه نه
نو پرس که زمونږ د سټیډیمونه دي زمونږ د ګراوندونه دي دغه دي په دې کې د ولا په مقامي تور باندې ولا زینو جوړ کی چې دا غور شداران ته هغه ته مطلب دې کې تکلیف نه ځکه چې یو هغه ډیر مو د پس او ډیر په تکلیف سره هغه د بهر نه راشي او بیا دې مطلب په پیښور کې په هوټل کې په دې قرنټینه کې او داغه هغه چارجز هم د دینه اخلي دی وخت کې چې کوم دا کورونا وبا راغلی ده دی کوم چې د خدمت څومره هسپتالونه دي څومره امبولانس دي او څومره د مخیر او حضراتو تعاون دی دا غي په تعاون سره په یو ډېر غټه پیمانه باندې هغه یو ریکارډ کارو کو چې خلکو ته راشن هم ورسولې خلکو ته آگاهي مهم وکړو د مریضانو لپاره د قرنټینا سنټر هم قائم کړي خپل امبولانس سرویسز هم هغې له ورکړل خو زه نه پوهېږم چې حکومت ولې په دې حوالې سره هغه د غفلت مظاهره کوي چې نه هغې په خپله څه ذمواري ادا کولی شي نه په خپله نه موږ نن په دې وخت کې ګورو زموږ حکومتي اهلکاران زموږ حکومتي ایم ان ایز زموږ حکومتي ایم پی ایز هغې په سوړو ننوتې دي او هغې هیڅ قسم د قوم په دې تکلیف کې په دې دک درد کې هغې میدان ته نه راځي تاسو ټول ته معلومه نو نن سبا که تاسو وګورئ د کرونا په بیمارۍ په حواله باندې هلته کې زموږ دا خلک چې دی دا مکمل طور باندې نظربند شوی دی د مختلفو بیماریانو سره مخامخ دي بیا هلته کې چې کم په حق رسېدلي دي د واورې په بلاکونو کې پراته دي په فریجونو کې پراته دي نو دا نننۍ غونډه چې وشوه دا د دې دپاره وشوه چې دا د حکومت ذمهداري جوړېده بیا خصوصا زموږ د سفیرانو ذمهداري جوړېدله چې هلته تللی وه زموږ د دغه مسافر وروڼو دادرسي کړی وی ول چې د دغه مسافر وروڼو چې څومره وسایل هلته پیدا کوي دا پاکستان ته راځي نو د پاکستان اقتصاد د پاکستان معاشي صورتحال چې دی په هغې باندې برابرېږي تاسو د هغو خبرې واورېدې چونکې د هغو مسایل د هغو دغه چا نه پټ نه دي حکومت هم موږ دا نه دعا کوو چې حکومت په دې حوالې سره غافله دی او هغه کار نه کوي هغه هم کار کوي خو چونکې دا اوبایي پیلاو شوی اوبا داسې پیلاو دی چې مطلب دا دی ټوله دنیا ده او په لپیټ کې دا دلته پاکستان کې هم مشکلات دي هلته هم مشکلات کی نو د خدای نه به دا سوال کوو چې الله دې وکړي چې زموږ حکمرانانو له الله توفیق ورکړي او د دغه مسافرو دا هلې ځلې او د هغو دا مشکلات چې کم دی دا حل شي زه به تاسو دا خبره واضحه کړم چې ریټونه چې کم دي هغه ډېر زیات ګران دي د اول خو جازونه یي نه او چې یي د هغې ټکټ زه د دې په خپله یې شاهد یم چې زموږ یو ملګري په 5000 روپۍ باندې ټکټ 5000 ریال باندې ټکټ اخیستی دی نو زه دغې حوالې سره ما دا کوشش دی چې یاره دغه خبره هم وشي بل یو سواد کې تاسو یو بلې مسلې ته ربطه تاسو رابلم چې په سواد کې نن سبا یو ډېره غټه مسله ده هغه دا ده چې د پیټرول مسله ده پیټرول چې کوم دی دومره شارټ دي دومره شارټ دي چې بالکل د هریانېدو خبره ده خلک در په در مطلب خاورې په سر ګرځي او پیټرول پسې او پیټرول دی چې مطلب دا دی بالکل نایاب دي کم پیټرول پمپ ته چې ته ورځې نو په هغې کې چې کوم دی دومره رشي چې زه تاسو ته ویلی نه شم تېر شو 4-5 ورځو نه خو زما سره هغه لیټ ما ته لګولی دی او ما ته پیټرول نه میلاویږي او زه مطلب دا دی ورشم خو خلک هلته دا شکایت کوي چې با اثره خلکو لا او دې خلکو ته ټیل میلاویږي او نور عام شهریانو ته نه میلاویږي خو که موږ دې بیړ ته وګورو تاسو په دې پوټه کې کتی شئ د هر سړي سره ګیلنی دی او ګیلنی راغستی دی او هغې په سر چوت کړی دی او هغه مطلب دا دی په هغې کې تیل غواړي که بالفرض که دا په لین شي مطلب دا ګیلني ته ختم کړی شي بالکل او موټرې په لین باندې ودرېږي چې کم پیټرول پمپ ته راځي په کار چې ضلعي انتظامیه په دې کې نوټس والی پولیس په دې کې نوټس والی نو هغه دا ګیلني میلني دا ختم کړي موټرې چې کم دی ټولې په لین باندې ولاړي او په خپل دغه باندې نمبر باندې تیل علي نو دغه یو خبره کېدی شي نور خو ما ته چې کوم مسله ده نو خو دا ښکاري چې ټول دغه په دې کې د پیټرول پمپ والا هم څه قصور نشته هغه هم بېوسه دی که تاسو د ګاډو دا لینونه وګورئ بې طریقې ولاړ دي دا کم نمونه لین تاسو وینئ په کومه طریقه دا ګاډي راغلي دي د پمپ ته راننوتي دي نو انتظامیه هم بالکل ما ته بېبسه ښکارېږي او یا بېبسه نه ښکارېږي ما ته بالکل مطلب دا د په دې وخت کې غافله ښکارېږي ولې چې دا کرونا او بعد پیلاو دپاره که تاسو وګورئ نو بهترین ماحول دی نه ماسک دی د چا سره نه ګلبس دی نه سینیټایزر شته بالکل کرونا له موږ شکست ورکړی دی هر څه لږ ګیلنی راغستی دی او د پیپسي او د دغه بوتلې راغستی دی او هغې کې لیټر او 2 لیټر او 3 لیټر دا وړي ما ته دا اطلاعات دي دا کوم چې په ګیلنو کې ځي نو دا بیا پرایویټ په بلیک باندې بیا بل ځای کې خرڅېږي خلکو پکې دا یو کاروبار غوندې شروع کړی دی نو ډي سي سوات ته زما دا خواست دی او کم چې اے سی ګان دي متعلقه کم پمپ له پیټرول پمپ له تیل راشي نو پکار چې هغه انتظامیه په خپل تحویل کې والی او هغه مطلب دا دی په طریقه باندې په نمبر باندې دا تقسیمیږي او خلکو ته 10 لیټره 15 لیټره دا ورکوي خو دا الزام هم خلک لګي چې انتظامیه هم په دې کې انوال ده
د انتظامیه خلک راشي هغه ته اول ویسي او بیا پسې مطلب دا دی د پولیس خلک راشي هغه ته دا اول ویسي نو هغه هم دا ګیله کوي چې یاره مطلب دا دی پولیس او انتظامیه هم په دې کې تعاون نه کوي خو خپل ځان له یو کار وکړي خپل ځان له پیټرول ویسي او نور خلک د خدای په سره باندې پرېږدي بیا د پیټرول د پم خپل اختیار دی چې څه وکړي غریب هغه خو مطلب ځان له مجبوره دی دا خلک کنټرول کول خو ډېر ګران کار ماته ښکاري نو په دې حوالې سره ما چې ستاسو سره دا خبرې شیر کړم په لوی الله سپارم ښاد او آباد اوسئ خوشحاله اوسئ د یو بل خیال ساتئ الله په امان